Audio Jungle. جان د بجر د بچو د الماسونه ډېر شکرداره یم. زه دلته جیل کې یم چې تقریبا 2 کاله مو وشول چې دا 4 وارې راغلل، خو هر قسم تاوان د غریبانو سره کوي. نو دا یوه ډېره د موږ دپاره د فخر خبره. هر وخت راځي، تاسو له پاختر کې هم راغلي دي او پروژه کې هم راغلي دي، دلته د قیدیانو له مطلب نغدې پیسې هم ورکړي دي. موږ د هغې ډېر مشکور یو چې یو ځل بیا هغې مطلب ستاسو تپوس وکړو او ستاسو هغه ذهن د هغې د مشر چې کوم دی حاجي صاحب موږ ډېر شکریا ادا کوو چې مطلب تاسو یې په یاد کې وئ. د ټول جیرې طرفه یې شکریا ادا کوم چې هغوی کله هم که اختر دی او که روجان او که یخني ده او که ګرمي ده، دوی د جیل چې څومره ملزمان دي دغه یې پوره خیال ساتلی دی. د دوی یو جهان مننه ځکه که د نغدو په شکل کې دی او که د کپړو په شکل کې دی. اوس د ژمي دپاره د ګرمو د اوبو بندوبست یې تاسو وینو، مخامخ د ډرامان وغیره وغیره یې دی پوره انتظام کړی دی او دلته یې راوړل او په خپله راغلل. څنګه چې مخکې راغلي وو ویزټ هم کړی وو، خپل وس مطابق چې کوم د ورکوټ کیسونه وو چې په پیسو وجې نه رکاوټ وي، غریبانو وس داسې نه وو، نو هغه په موقع باندې مونږ نغدې روپۍ ورله ورکړی وې. همدغه شانتې د چې کوم نور قیدیان وو هغه له مونږ نغدې دې وجې له ورکړی وې چې یاره بېوسي وي، مهنګایي ده، ګراني ده، چې خپل اخراجات څه شوي چې هغه پرې هغوی لږه ذریعه ورته جوړه شي. په بې وټونو نه بهر بې لالچه داسې خلک وي چې هلې لالچ دپاره منډه وهي په وخت کې، پوه شوې، خو دا بې لالچه لګیا دي او بیا یې څوک مخ هم نه ویني د خپلو مفادو لپاره منډې وهي، لکه الیکشن کې ودرېږي یو قسم وهره کې خبرې کوي چې موږ عوامو له دا وکړو هغې وکړو، خو عوامو له هېڅ نه کوي. دا واحد په خبره اجنسۍ کې د موږ په جامرود حلقه کې یو اکل جان صاحب دی، مخکې بهر هم ولیدلی چې غریبانانو سره تاوان کړی دی او اوس دلته جیل کې مې د خاندان مو ولیدل. د ډېره شکریا ادا کوم د خپل علاقې د قیدیانو مطلب دا هغه کسان چې څوک یې تپوس هم نه کوي په معاشره کې. قیدي خو بار چا څومره ته کړی، خو چې یو ځل جیل ته راشي نو بیا یې لکه پوښتنې والا هم څوک نه. دا جان باچا ملک صاحب ناست دی، دا نور دا بار ډېر په خپل علاقې کې ډېر تکړه ملکان دي، خو لکه بیا چې کله مطلب جیل ته راشي نو هغه بیا دا مطلب دی د الله او د مخلوق په اسره باندې پرو دي. نو منګه ملک صاحب ته مخکې ویلو چې مطلب دی څنګه د صدقات یا د زکات چې کم دغه دي مصارف دي هغه کې د قیدي ذکر هم شته، کم چې شپږ مصارف دي نو هغه کې د قیدي او د مطلب د جیلي ذکر پکې خصوصي طور باندې دی. او موږ ته همدغه شان د خیر توقع کوو چې انشاءالله دوی همیشه په د جیل باندې چکر وهي، ځکه چې په جیل کې ډېر غریبان خلک شته، بېوسه خلک شته، نو د هغوی دو پوره امداد کوي، پوره مدد یې کوي. د انتظامي راوینا کړې وه چې موږ ته دلته د ګرمو اوبو تکلیف دی، اوبه بارکونه دي په هغې کې اوبه نشته، د هغوی لپاره موږ د ډرمونو بندوبست وکړی کړو، موږ چې ګرمه اوبه هم وي وسره چې کوم دي دغه کې د تاسو چې کومه کمره وي دا به هم ګرمه وي، ځکه چې هیټینګ هغه ابه راځي هغه کوم چې هیټینګ وي نو هغې وجه نه تاسو ته ډېر سهولت وي. دې نه علاوه اګزاسونه هم راوړل، جرابې نه وي، صابونونه، جاروګانې، مټیانې وه چې لږ مټۍ مو کړي، خبره چې خوشحال شي. نو داسې ده چې موږ خپل کوشش کولی شو، موږ چې هر یو ځای ته په موقع باندې ځان ورسوو، خو په موقع باندې هر ځای ته ځان رسول ډېره مشکله وي چې عهده نه وي، MNA نه وي، MP نه، خو الحمدلله دا په چیلنج په جار سره ویلی شم چې کوم موجوده موږ MNA دي، MP ګان دي 20-25 سال نه، هغه خو صرف اعلانونه وکړي یا وعدې وکړي بیا ورک شي. موږ اول کار کوو بیا په موقع باندې نه خلکو ته ښایي چې دا کار مو وکړو.